نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم. زما عزتمند مسلمانان ورونو، نننې موضوع به انشاءالله زمونږ د ګناهونو په باره کې وي. زمونږ د بې فکرۍ سبب او د هغې ازاله. دا کوم آیات کریمه چې ما ستاسو وړاندې تلاوت کړلو، نو د دغې دا ترجمه ده: تاسو ښکاره او پټ ټول ګناهونه پرېږدئ. بېشکه چې کوم خلک ګناهونه کوي ډېر زر به د خپلو کړو سزا بیا مومي. نو زما عزتمندو، د نبي علیه السلام نه د دنیا د تلو نه بعد چې نبی علیه السلام مبارک د کوم وخت نه د دنیا نه تللی دی، نو د هغې څه د پاسه 1400 کاله زمانه تېره شوه. خو څومره چې د نبي علیه السلام نه دا زمانه لرې کېږي او وخت زیاتېږي، نو دغه رنګې به د بېدینۍ او د بېعلمۍ سیلاب په تیزۍ سره را روان وي. نن د ګناهونو نه بچ کېدل او په دین باندې قایم اوسېدل دومره مشکل شوي دي لکه د اور سکروټ که فلاس کې نیول. د مسلمانانو یو لوی تعداد دی، او د دې دومره لوی تعداد د دې هم دا فکر نشته دی چې دوی کوم کار کوي چې آیا دا ګناه ده او که دا نیکي ده، آیا دا حلال دی او که دا حرام دی، آیا دا جایز دی او که دا ناجایز دی، آیا د دې کار په کولو الله رب العالمین او د الله پیغمبر علیه السلام مبارک راضي کیږي او که ناراضه کیږي. زما عزتمندو، همدغه رنګې د مسلمانانو اکثریت په بېشمېره داسې ګناهونو کې هم مبتلا شوي دي. د کومو ګناهونو په کولو چې د دنیا هیڅ پیدا نشته، نه څه خواهش پوره کیږي او نه څه لذت او مزه راځي. عرض دا چې د دنیا هیڅ پیدا په دې باندې نه حاصلېږي، او که دا پرېښودی شي نو د دنیا هیڅ نقصان نه کیږي. نو د دې په پرېښودو څه تکلیف او مشقت نه کیږي. د دې په پرېښودو نه د خاندان خلک ناراضه کېږي، نه په دې باندې خپل دوستان وغیره خفه کېږي. عرض دا چې د دنیا یو ضرر برابر هم نقصان نه کیږي، ځکه نن د مسلمانانو اکثریت په داسې بېشمېره ګناهونو کې صرف د غفلت او د جهالت په وجه باندې مبتلا دی. او د بې فکرۍ د ټولو نه اهم سبب دا دی چې د انسان دا ګڼي چې په ګناهونو کولو سره صرف د آخرت نقصان کیږي، د دنیا هیڅ نقصان نه کیږي. د آخرت په باره کې زمونږ حال دا دی چې د آخرت د نفع او نقصان په باره کې زمونږ یقین بالکل سس او کمزور دی. د دې وجه دا ده
چې د دنیا نفع او نقصان په سترګو په نظر راځي روزانه د دې مشاهده کیږي په دې وجه په دې باندې یقین وي او د دې په مقابله کې د آخرت نفع او نقصان په نظر نه راځي په دې باندې ایمان بالغیب غیبانه ایمان دی غیبانه ایمان راوړل ضروري دي په دې وجه د زړه نه د دې د منلو دپاره تیار نه یو حالانکه زما دوستانو لکه څنګه چې د دنیا په اسبابو باندې نتیجه مرتب کیږي دغه شان په ګناهونو باندې د آخرت نقصان او په نیکو باندې د آخرت فایده کامیابی مرتب کیدل یقیني دي په دنیا کې په لاس کې د اور اچولو نفس لاس سوځېدل یقیني وي د خوراک نفس د لوږې ختمېدل یقیني وي په نیکو کولو باندې د آخرت کامیابي یقیني ده او په ګناهونو کولو د آخرت بربادي یقیني ده د دې د یقین کېدو دپاره د الله جل جلاله یو عجیبه و ناشنا جمله ارشاد فرمایلی ده د سورت واقع په آخر کې د جنتیانو د جهنمیانو تذکره کولو کې ارشاد فرمایي فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم فاما ان كان من المقربين پس هر هغه کس چې شمیر په نیکانو حلقو کې نو هغه له راحت دی او خوراکونه دي او نعمتونه دي او باغونه دي او هغه څوک چې وي د ښې اړخ والا نه نو هغه ته به ویل شي چې سلام دی پتا چې ته د ښې اړخ والا نه یې او که چېرې وي د دروغ ګڼونکي ګمراهان نه نو مېلمستیا به وي د دوی دپاره د یشېدلو اوبو نه او داخلېدل به وي د دغه انسان په دوزخ ته داخلېدل به وي د دغه انسان دوزخ ته تر دې ځای پورې د جنتیانو او د جهنمیانو انجام بیان کړو د دې نفس یو عجیبه جمله ارشاد فرمایله ان هذا لهو حق اليقین چې دا کم امجان پورته بیان شو په دې کې شک شبه مه کوئ د دې د واقع کېدو هو د حق الیقین درجې پورې یقیني دي او زما عزتمندو د یقین 3 درجې دي لومبنۍ درجه چې هغې ته د علم الیقین ویل کیږي دویمې درجه چې هغې ته عین الیقین ویل کیږي دریمه درجه چې هغې ته حق الیقین ویل کیږي لومبنۍ درجه یو څو معتبر سړي راغلل او تاسو ته خبر درکو چې په دنیا کې یو داسې څیز ایجاد شوی دی چې په هغې کې چې کوم څیز واچولی شي هغه سوځي ویره کیږي چې هغې ته اور وایي او ستاسو په سترګو باندې اور کتلی نه دی خو خبر ورکوونکي دومره تعداد کې او چې تاسو ته د هغوی په خبره باندې یقین راغی نو دې ته علم الیقین وایي
دا د یقین لومبنۍ درجه. دویمه درجه بیا سور وظیفس ستاسو هار ته دا اور را ورسېدو چې تاسو په خپلو سترګو سره وکتل اور هر څیز چې کوم دی هغې ته انسان وروغورځوي نو هغه سوځي. صرف په اورېدو سره م یقین کړی و، اوس مو په خپلو سترګو د هغې مشاهده هم وکړه چې واقعي هر څیز چې کوم دی دا سوځي او ایره کوي. د کتلو نفس ستاسو مخکینی یقین کې به څه ناڅه اضافه شوی وي، ضرور به کیږي. اوس د کتلو نفس چې د یقین کومه درجه تاسو ته حاصله شوه دې ته غین الیقین ویلی شي. دا د یقین دویمه درجه ده. بیا یو سور وظیفه ستاسو لاس بل شوي اور کې داخل شو او ستاسو لاس وسوځېدو او په چغو شوې. اوس په لاس سوځېدو سره هم تا ته د اور سوځېدو یقین وشو. اوس ووایه چې مخکینی یقین کې څه ناڅه اضافه شوې ده او که نه، ضرور به په دغې کې اضافه شوې وي. د یقین کومه درجه تا ته حاصله شي دې ته به حق الیقین وایي. دا د یقین اخري درجه ده. نو الله رب العالمین قرآن کې فرمایي ان هذا لهو حق الیقین، چې د جنتیانو کامیابی او د جهنمیانو ناکامی لوبې ټوکې مه ګڼئ. دا دومره یقیني خبره ده چې د دې نه پورته د یقین هیڅ درجه تصور هم نشي کیدی. نو زما عزتمندو دا د یقین اخري درجه ده. نو دغه رنګې انسان چې کوم دی هغه له پکار چې د یقین اخري درجه دی په دې خپل ایمان باندې وساتي. به هر حال خبره د دې شروع وه چې د آخرت نفع او نقصان په باره کې زموږ یقین کمزور دی. کله چې موږ دا ګڼو چې په ګناهونو باندې د آخرت نقصان کیږي، د دنیا هیڅ نقصان نه کیږي، نو د ګناهونو پروا نه راځي. پرله پسې ګناهونو کې اخته یو حالن کې زما دوستانو دا ډېره لویه غلط فهمي ده. قرآن او حدیث تاریخ په دې خبره ګواه دی چې په ګناه کولو سره لکه څنګه چې د آخرت نقصان کیږي بلکې هم دغه شان د دنیا هم نقصان کیږي. تاسو سوچ وکړئ قرآن کریم چې د څومره قومونو د تباهۍ ذکر کړی دی، د دنیا د تباهۍ او د بربادۍ هغې باندې د الله تعالی د نافرمانو په وجه نه وي راغلی. نو چې د نافرمانو په وجه نه وي راغلی نو بله کومه وجه وه چې د هغې د وجې راغلی وي. مخکیني قومونه ولې تبه و برباد شو؟ د نوح علیه السلام په قوم باندې د طوفان عذاب ولې رالو؟ عادیانو باندې فتیږ سیلۍ ولې راله چې هغې تبه و برباد کړل؟ قوم ثمود چې د فرښتې په چغه باندې یا کریکه باندې ولې هلاک کړی شو؟ دا کم یو څیز و چې د هغې په وجه د لوط علیه السلام د قوم پوره کلي اسمانه پورې اوچت کړی شو او الټه اړولو سره په ځمکه وغورځول شو. بیا د بره اسمان نه د کاڼو باران راورول شو. دغه شان د شعیب علیه السلام قوم برباد کړی شو. فرعون سره د خپل پوره فوج نه غرق کړی شو. قارون په ځمکه کې ورخښ کړی شو. د عالم په دې ټولو قومونو باندې د تباهۍ او بربادۍ د الله تعالی د نافرمانو ګناهونو په وجه رانغلل، نو په بله څه وجه راغلل؟ د دې ټولې تباهۍ او بربادۍ یادګیرنې نفس الله رب العالمین بیا ارشاد فرمایي وما ظلمنا